आज मैं स्वाबी का एक गांव है, इसको गजू खान डेरी कहते हैं, वहाँ आया हुआ था, लेकिन इसमें बात आज पश्तो में करूँगा। ज़नन गजू खान डेरी तरागली हुआ और नंज खलक भी ज़ख़पेमा और ज़े मजरी ज़ गुस्सेमा और दा गुस्सा ज़केमा چې د نېشنل پارټي ډېر غټ غړي دي او ډېر لوی لوی خلک دي چې هغه ماته دا ویلي دي چې گجو خان یو کسو او هغه زمونږ یو ډېر ستر مشر او هغه دلته کې د پښتنو خپل یو ډېر لوی ریاست جوړ کړی او هغه ډېر لوی علاقه هغه ځان یو ډېر لوی بیا سټوري د هغې ډیټیل کې نه ځم. نن زه د هغه قبر ته تلم، په دې قبر باندې د ولی خان یونیورسټۍ یو سټوډنټ دی ډیوټي لګولې وه چې ته په دې باندې ریسرچ ورک وکړه چې دا گجو خان څوک و او د کوم ځای پیدا شوی او د کارنامې څه وي او د سلطنت چې و سلطنت ورته وایي یا ریاست ورته وایي، زه په چې په دې دغه باندې نه پوهېږم. نو دا چې کوم دا د کوم ځای سټارټ شوی تر کوم ځای پورې و وغیره وغیره، نو هغه په دې باندې یو ډېر ریسرچ ورکړی او بیا هغه دا ټریس کړو چې د ده دا قبر چې کوم دی دا شاه منصور ده ته لار راغلې ده او چې په اسانۍ سره تاسو راتلل غواړئ نو شاه منصور نو ته لار راغلې ده او که تاسو د بل سایډ نه راځئ نو دا د جګنات نه دا زه چې اوس په کوم لار روان یم دا جګنات نه راغلی په دې مو ته راتلی شئ تاسو د نیر د لوی نیر په خوا کې، او که تاسو ته د بل سایډ نه راځئ تاسو ورته د ګوهاټي نیر چې کوم دی په دې باندې هم راتلی شئ. خو اسانترین او ټیکترین او خطرین لار چې کوم دی نو هغه د شاه منصور لار ده، خو زه هغې ته لاړ نه شوم ونه رسېدم او د هغې وجه دا وه چې د هغې هغه روډ چې کوم هغه ډېر زیات په بد حال او ډېر زیات خراب و او زه دا یېرېدم چې زما د ګاډي ټایر برس نه شي او هغه دې څه پرابلم دی نه شي. نو په دې ژبه زه نیمې لار نه راواپس شوم او غوسه چې کوم یم نو دا په دې وجه یم چې د پښتنو یو دومره لوی لیډر چې مونږ ته د نېشنل پارټۍ خلک ماته وایي چې دا ستا مشر د هغه د قبر لار نشته. نو خفه کېږم خو زه به دا ووایم چې دا یو دومره لوی لیډر و، ما چې د مطالعې سټډي وکړه چې ماته ګوره نو ماته دا اندازه ولګېده چې دا د قائد اعظم د لیول نه هم یو لوی لیډر و او هغه دا چې دا د ده ډېر شی کارنامې دي هغه لکه چې زه شمارم بیا به کیسې بیا به دا ویډیو ډېر زیات اوږده شي چې دا بیا ستاسو دلچسپۍ نه وي یا به ما سره دومره علم نه وي د دونو ډېر ډیټیل کې پرې نه ځم. خو خفه په دې شمه چې دا خبره په دوه نظریو باندې نه کوم، دوه قومي نظریه باندې نه کوم یا زه د تقسیم دپاره نه کوم، خو یو اشاره مې دې خوا شته چې د پنجاب دی نو هغه د سپریمي او د هغه په کراچۍ کې په یو داسې ځای کې د هغه زیارت جوړ شوي چې دنیا ته یې پته چې دا قائد اعظم قبر دی. خو زما قبر چې کین اړ خلک پیژنیم نه لار خو پرې دا لار خو روکه کا او الته کې چې کین الته کې نت نشته هغه هم روکه په تندر دی لګي روکه دا شیزونه. خو دومره چې یاره خلکو ته پته گجو خان خلک پیژنیم نه چې گجو خان څوک و. پښتنو تاسو دومره کمزوري شوي، پښتنو تاسو دومره بې پښتو شوي، پښتنو تاسو دومره بې ننګه شوي، پښتنو تاسو دومره بې سړیتوبه شوي. دا پښتو وایي څه ته؟ پښتو خو صرف یو ژبه نه، پښتو خو یو قانون دی. کاش چې تاسو په دغه قانون باندې پوهېدئ، کاش چې موږ په دغه سړیتوب باندې پوهېدئ، په موږ کې دا انسانیت او سړیتوب به دا پښتو موږ کې وي او موږ خپل یو مشر چې کوم دی ما خو پرېږده زه خو مشر نه یم، زه خو په یو ټول کې نه راځم، خو زموږ هغه مشران چې کوم موږ ورته د نېشنل پارټۍ د خلک وو چې دا مشران وو نو یا د نېشنل پارټۍ مشرانو تاسو کې دومره سړیتوب نشته، تاسو په د کې پي کې په دغه کې څه ورته وایي اسمبلۍ کې او په قومي اسمبلۍ کې تاسو څومره خلک ناست یې نو تاسو به څه کوئ؟ تاسو به یو بل ښځې میندې خویندې ستایئ، تاسو دا نشئ کولی تاسو دې قبر دپاره لار جوړ کړئ، تاسو به دې باندې ریسرچ ورک وکړئ. تاسو کې یو کس داسې شي چې تاسو په دې باندې ریسرچ ورک وکړئ چې د خلکو دا پته لګي چې دا څوک و څوک نه و. ما ته ډېر افسوس وشو په دې باندې نن چې زه دلته راغلم دا ګور زه جګنات ته ورسېدم، ما ته ډېر زیات افسوس دی چې ما نن خپله ټوله ورځ ماته کړه او زه هغه قبر ته زما اپروچ ونه شو. دا NP څومره مشران چې کوم تاسو یې نو تاسو ټول ته زما سلام دی، تاسو دا ډېر بهترین کارکردګي چې کوم تاسو ټول ته زما سلام دی. تاسو صرف ټرانسفارمر لګوئ او هغې چې کین هغې باندې لیکئ چې افتتاح به فلان کې سړي کې افتتاح فلان کې، تاسو ټرانسفارمر استفتاح ته پاتې شئ.
الله دې ستاسو مل شي. السلام علیکم ورحمت الله.